بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. دا سورة البقرة دا آیات نمبر دے 209 او 210. فإن زللتم نو کچرت تاسو اخویدلی د پوره اسلام نه من بعد ما جاءتکم البیناتو پس د هغې نه چې راغلي تاسو ته ښکاره دلیلونه نو فعلموا پوه شئ ان الله چې یقینا الله عزیز زورور دی حکیم حکمتونو واله دی. په دې آیات کې زجر دی. زجر مونږه مخکې ویلی و چې زورنې ته ویو. الله زورنه ورکوي چې څوک مخالفت کوي د پوره اسلام نه. تیر شوي آیات کې دا خبره بیان شوه چې ای مؤمنانو داخل شئ په اسلام کې پوره په اسلام کې پوره داخلېدل څه دي چې سړی د اسلام ټول احکام چې دی نو ومني. د اسلام ټول احکام منلو ته داخلېدل په اسلام کې ویو. مؤمن مسلمان ته الله حکم کوي چې په پوره اسلام کې داخل شه. داسې مه کوه چې څه منې او څه نه منې. څه منې او په څه کې چې دی نو خپله مرضي چلی، خپله مرضي پرېږده او الله احکام چې دی نو هغه پوره چې دی نو ومنه. په خپل ژوند کې او په دې 15 فوټه 6 فوټه باډۍ کې چې دی نو پوره ناپیس کا، نو هله به چې دی نو ته پوره په اسلام کې چې دی نو داخل شي. په دې اسلام کې بل دین به نه داخله، د جاهلیت رسمونه به پکې نه داخله، یهودیت او عیسائیت به پکې نه داخله. په تنقیحات کې سید ابوالعلا مودودی رحمه الله ویلی دي چې د اسلام او د بل دین مثال د دو کشتو دی چې په سمندر کې روانې دي په مخالف سمت کې. نو ته به یوې کشتۍ ته به خیږې، داسې به نه کوې چې یوه خپه چې دی نو په یوې کشتۍ کېږدم او بله به بلې کې کېږدم. نو که داسې دې کوله نو په منځ باندې به چې دی نو ایسته دو شي. یوې کشتۍ ته به چې دی نو داخلېږي د ابراهیم علیه السلام په شان چې حنیف د الله ټول احکام چې دی نو هغه منو دي. نو اوس په دې آیات کې هغه چاته زوره نه ده چې هغه مخالفت کوي د پوره اسلام نه، نو الله تعالی زوره نه ورکوي. ښه فإن زللتم نو که چېرې تاسو وښویدلی، زللتم د ذلت نه دی، په اصل کې خپې خویدو ته وایي، خپې خویدلو ته ذلت وایو. نو دلته مراد څه دی؟ مراد تینا گمراه کېدل دی او مایل کېدل دی باطل طرف ته. چې سړی گمراه شي په بل دین باندې چې دین ورپسې شي، په غلط رسمونو رواجونو پسې ورپسې شي او باطل طرف ته چې دین مایل شي. نو معنی دا شوه که چېرې تاسو وښویدلی گمراه شئ، گمراه شویو د دخول نه په اسلام کې، یعنی که تاسو پوره اسلام چې دی نو هغه قبول نه کو، دا یې مطلب دی. او ابن عباس
رضی الله تعالی عنہ ویلی دي که تاسو سره د نزول د قرآن نه او د پیغمبر علیه السلام د راتلو نه پس بیا هم تاسو د خالد ورځې تعظیم کوئ او د اوښانو غوښې چې دی نو حرامې ګڼئ من بعد ما جاءتکم البینات چې واضح دلیلونه چې په قرآن او سنت کې بیان شوي دي تاسو ته یعنی قرآن او سنت واضح دلایل راغلي او سړی چې دی نو بیا هم په اسلام کې یهودیت او عیسایت هغه داخله یو نو دا به څه شي دا به ګمراه شي دا به چې دی نو بل طرف ته به چې دی نو مایل شي حدیث کې راځي عمر رضی الله تعالی عنہ لا چا د تورات څخه نسخه ورکړو او هغه تورات نسخه راوړو د نبی علیہ السلام مخې ته چې دی نو لوستو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک رنگ چې دی نو هغه متغیر کېدو سور کېدو غصه کېدو نو صحابه عمر رضی الله تعالی عنہ ته ویله وای دا کتاب دا بند کا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخ مبارک نه پته لګي او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایله وای عمر وای ما تاسو د دې واضح دین راوړل دي چې د نور په شان چې د نور روخانه دي هر څه چې د نور خو واضح دي او کچرتا په دې دور کې موسی علیہ السلام چې د نور هغه راشي او ژوندې شي نو هغه هم چې د نور زما تابعداري کوي په ما پسې ورازي مطلب دا ده چې په اسلام کې تاسو اوس په تورات باندې عمل کوئ اسلام واضح دین دی یا عیسائیت او یهودیت په کې داخله ویو نو تاسو به گمراه شئ واضح دلایل لی واضح احکام راغل نو ابن عباس دلته دا تفسیر کوي ښا که تاسو په اسلام کې بیا هم د خالد ورځې تعظیم وکړو او د اوښانو غوښې هم چې دی نو حرامې ګڼلې من بعد ما جاءتکم البینات پس د هغې نه چې راغلي تاسو ته واضح دلایل دلیلونه ستې مراد دی مراد د قرآن و سنت احکام دي چې بیان شو دي بل مطلب چې دی نو هغه دا دی چې بعثت د محمد صلی الله علیه وسلم دی او د قرآن دی او د نور معجزاتو دی چې هغه بالکل چې دی نو واضح دي یعنی واضح احکام دی سړی اوس دا پرېږدي په بل دین پسې ورپسې کېږي نو دا به ګمراه کېږي نه څه واضح احکام چې دی نو هغه پرېږدي نو په اسلام کې څه کوئ پوره داخل شي نن دې مسلمانانو ته وګوره دا آیاتونه دا حکم چاته دی ادخلوا فی السلم کافه دا دې امت ته دی دې مسلمانانو ته دی چې خپل ژوند چې دی نو د اسلام مطابق چې دی نو هغه تیر کړو که تجارت کوئ هم د اسلام مطابق که معاملات کوئ که لین دین کوئ که گاون کوئ که حکومت کوئ که سیاست کوئ هغه به د قرآن او د سنت مطابق چې دی نو هغه وکړو نن د مسلمان غم او خادي د هغه تجارت او د هغه کاروبار د هغه لین دین هغه د قرآن او د سنت مطابق دی نه دی مطابقو چې نه یې مطابقو نو بیا الله ویلو کنه چې دا د شیطان تابعداري ده چې واضح احکام سړی پرېږدي نو دا په شیطان باندې ورپسې کېږي او انه لکم عدو مبین دا څه دی دا ستاسو ښکاره دشمن دی نو پالم او پوه شئ چې تاسو ته چې پوه شئ ان الله چې بېشکه الله پاک عزیز زورور دی حکیم حکمتونو والا دی دا زوره نه ده که نه سخت وعید دی قرطبي ویلی دی امام قرطبي نه دی دا اوچت تفسیر دی دا دا اندلسو نن سبا چې ورته سپین ویو او ابو حیان اندلوسی چې هغې تفسیر لیکلی بحر محیط
دام د سپینو. او د قرطبي استاد چې کوم دی نو ابن عطیه الغرناطیه، دا قرطبي د خپل استاد نه نقل کيو، دام د سپینو. ډېر اوچت علما دغلته چې دی نو تېر شوي دي. او د دین دا بیړنه دا ټول عجم اوچته کړله. ګورئ د دین دا څومره خدمت دی، دا څومره. ابن کثیر ته وګوره، هغه چې دی نو عجمي دی، هغه هم د شام دی. ابن حزم چې دی نو هغه هم د شام دی. امام ابن جریر طبري چې التفاسیر د هغې تفسیر ته ویلی کېږي، هغه د طبري دی، د عراق دی. امام بخاري، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داود، امام ماجه، امام نسائی، دا ټول عجم دي. ابن خلدون او صلاح الدین ایوبی، سلطان محمد فاتح، ابن سینا، الفارابی، دا څومره غټ خلک تیر شوی دی، دا ټول عجم دي. په عربو کې څوک دومره غټ سړی نه دی تیر شوی. نو تفسیر قرطبي ویلی دی چې دا آیات دلیل دی چې په عذاب د هغه چا چې هغه عالم وي په ګناه باندې. یو سړی په ګناه باندې پوهې دی چې د دې ګناه دې سزا ده، نو هغې ته به غټ عذاب ملاویږي د جاهل نه چې په ګناه باندې نه دی پوهه. واضح دلایل راغلي د قرآن و سنت، ګناهونه بیان کړلي، ته په هغې باندې اوس پوهه یې او ته بیا هم هغه ګناه کې، نو تاله به الله غټ سزا درکوي. الله زورور دی او حکمتونو والا دی. جاهل خو نه دی پوهه، د واضح احکامو نه دی خبرو، نو چې کم پوهه دی نو هغې ته به سزا هم چې دی نو غټه ملاویږي. او دویمه پکې دا خبره کړله چې چا د دعوت د اسلام نه دی رسېدلی، نو که هغه د اسلام احکام پرېږدي، شرعي احکام، نو هغه په دې باندې نه کافر کېږي. د واضح دلایلو نه د قرآن و سنت نه دی خبرو، اسلام دعوت ورته نه دی رسېدلی، نو په دې باندې هغه کافر چې دی نو نه دی. دا چا ویلي؟ امام قرطبي په خپل تفسیر کې. نو پالمو نو پوه شئ ان الله چې بېشکه الله پاک عزیزن زورور دی، حکیم حکمتونو والا دی. دا عزیز نه دی، دا د الله تعالی صفت دی. او څه معنی دی؟ غالب ته ویلی کېږي. غالب هغې چا ته و چې هېڅ شی د هغې نه چې دی نشي خلاصېدی، او څوک چې دی نو هغه نشي منع کولی چې چا له عذاب ورکوي او څوک یې منع کړي. نو مقصد څه شو؟ مقصد یې دا دی چې الله تعالی قادر دی ستا په عذاب باندې. الله تعالی څوک نشي منع کولی، ستا په عذاب باندې چې دی نو قادر دی. او حکیم ویلی کېږي صحیح کار کوونکي ته چې صحیح کار کوي، مضبوط کار کوي. ابو حیان وی، ابو حیان بحر محیط والا چې مضبوط کار کوي، حکیم هغې ته وی چې کلک او مضبوط کاری. یعنی چې مخالفینو ته او مجرمانو ته عذاب ورکوي، نو څوک په هغې باندې چې دی نو اعتراض نشي کولی چې تا ولې د عذاب چې دی نو ورکوې. او چاته چې سزا زر نه ورکوي په دنیا کې، نو دا هم د حکمت تقاضا ده. خو یو ځل خو به چې دی نو رانیسي که نه. شیخ عبدالسلام په خپل تفسیر کې احسن الکلام کې دلته لیکلی و یو قاری صاحب دا آیات ویلو چې فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا ان الله غفور رحیم ویلو. نو بل سړی واورېدو، بانډچي د قرآن حافظ نه و، خو د قرآن په دې مطلب باندې په ترجمه باندې څه نه څه پوهېدو. نو قاري صاحب ته یې وویله چې دلته خو دا غفور رحیم چې دی دا خو نه ټیک کېږي، ځکه
چې پاین زللتم تاسو او خویدلې د پوره اسلام نه وروسته د هغې نه چې تاسو ته واضح دلایل راغلي پوه شئ دلته غفور رحیم نه ټیک کېږي دلته خو چې عزیز حکیم ټیک کېږي او که ته غفور رحیم وې نو بیا خو چې دنو په ګناهونو باندې ورتېزول شو بیا ګناهونه کوي او الله غفور رحیم دی نو دلته څه ټیک دی عزیز حکیم ټیک دی نو قاری صاحب ویل او زه خطا شوی یم دغه شانتي کې دی عزیز حکیم ټیک دی نو د آیات د اول او آخر نه یو دا یې اسی مناسبت ګورې لري چې مخکې آیات کې کوم خبرې نو آخر د هغې یو شانتي کې هل ینظرون انتظار نه کوي دیو په ایمان راوړو کې الا ان یأتیهم الله فی ظلل مگر چې راشي دیو ته الله تعالی په سورو من الغمام د وریځو کې والملائکة او ملائک راشي وقضی الامر فیصله وشي د کار وإلی الله ترجع الامور او خاص الله ته واپس کیږي با ورګرځولې کېدی به شي ټول کارونه وس په دې آیات کې چې دی نو الله تعالی زورونه ورکوي او رټنه ورکوي هغه چاته چې په دین کې چې دی نو پوره نه داخلېږي او دین نه چې دی نو صحیح سمه غاړه چې دی نو نه ورکوي نو الله فرمایي چې دی د عذاب په انتظار باندې ناست دی دی به الله ومني چې کله قیامت راشي او عذاب ویني دا زورونه ده ورټنه ده چې دی د څه په انتظار باندې ناست دی چې ایمان نه راوړي قرآن نه مني پیغمبر نه مني معجزې نه مني په اسلام کې پوره نه داخلېږي نو دی د څه په انتظار ناست دی نو الله به دا په اسلام کې داخلېږي چې الله تعالی ولا چې دی نو سپېړه ورکي او الله تعالی ولا چې دی نو عذاب ورکي نو چې الله تعالی عذاب راولي نو که دی بیا په هغه وخت کې ایمان راوړي په اسلام کې داخلېږي نو بیا خو څه پیدا نه کوي د دې نه خو چې دی نو وخت لاړو دغه شان زموږ په دې معاشره کې هم خلک داسې دی چې کله خوشحالي نو بیا دې الله یری جماعت دې یری قرآن دې یری منځ او دس دې یری خو چې لږ وله الله تعالی چې دی نو لږ زورونه ورکي او لږې راونیسي نو بیا سپینه ټوپه هم په سر کې او بیا تسبیح هم راوالي او بیا په جومات کې چې دی نو ناسي نو ستا څه خیال دی چې تا په خوشحالۍ کې چې دی نو ولې الله نه اوسه په خوشحالۍ کې ولې د الله بندګي نه کیسه د الله بندګي هم په خوشحالۍ کې ده او هم په تکلیف کې ده په هر ټیم کې ده یا دا ځینې خلک خوشحالي پې راشي نو هلکه وایي خوشحالي ده وایي څه غم خو نه دی وایو وایي ګډېږه یو او چې سم خوښه وي نو هغه کوئ نو چې بیا الله راونیسي نو بیا اوږدې اوږدې تسبیح چې دی نو هغه پیدا کړي او ختمونو له چې دی نو بیا زور ورکړي چې تا الله په خوشحالۍ کې نه دی یاد کړی نو الله تعالی او تا په غم او په تکلیف او پریشانی کې بیا ستا مدد نه کوي نو دیم په دې انتظار باندې ناست دی چې یو جړق راله راکړي او دا څومره عذابونه د خلکو ولیدله او بیا هم خلک نه سمیږي هغه زلزله چې راغل وکنه نو بیا هم د هغې نه خلکو پس به چې دی نو بیا هم څوک سمیده نه څه خلک خو به سم شوو خو ډېر خلک داسې چې هغه هم عذاب ویني و د هغې نه پس هم چې دی نه سم کېږي په دې ځای کې ډېرې خبرې دي ابن کثیر ویلی دي دوه حدیثونه چې دی نو را نقل کړلي چې الله تعالی به راځي په سورو د وریځو کې د دې څه مقصد دی یو حدیث دا دی چې ینزل الجبار عز وجل بظلل من الغمام والملائکة چې راځي به راکوزیږي به جبار ذات او پرشتې په سورو د وریځو کې
دویم حدیث دا دی چې یهبطو حین یهبطو وبینه وبین خلقه 70,000 حجاب چې الله چې دی نو د قیامت په ورځ باندې راځي راکوزیږي نو چې کله راکوزیږي نو د الله او د مخلوق په منځ کې به 80,000 پردې لګېدلې نو قیامت په ورځ به چې دی نو الله راځي راکوزیږي به حساب دپاره نو چې کله دا انسانان الله ویني او حساب کتاب شروع شي نو دیو به بیا وویو چې موږ ایمان راوړو په اسلام کې داخليږو یو مقصد یې دا دی او کعب رضی الله تعالی عنہ مجاهد نه نقل لی چې الله برازي د قیامت په ورځ په سور د نری وریځي کې نری وریځي کې برازي او ابو حیان بحر محیط والا چې دین هغه ویلي دي چې په دې آیاتونو کې د سلفو صالحینو مذهب دا ده چې ظاهری معنی باندې ایمان لري او داغه په علم چې دین هغه الله ته چې دین سپاري دا د متشابهات نه ده الله به څنګه راضي داغه په کیفیت باندې مونږ نه پویو چې الله به څنګه راضي او یا په دنیا کې مراد ده چې ایاتیهم الله مطلب دا ده چې راشي حکم د الله په سورو د وریځو کې او ملائک راشي تاسو لیدلی کنه وریځ براشي خلق به وته چې نن راټول شي چې اوس به باران کیږي او په هغه وریځ کې د الله تعالی چې دنه حکم وي او عذاب پکې پروت یو هغه عذاب چې دنه په خلکو باندې نازل شي چې کله دا عذاب ویني نو دا به الله په اسلام کې داخلي تاسو ونه لیدو دا سیلاب چې راغی کنه دا د وریځو نه راغی کنه دا الله حکم شیو وریځې چې نن وریځو نه بارانونه او تندرونه چې نن راواچل په دې غرونو کې او دا سیلاب راغی دا عذاب او د ارسه چې نن ویوړه او دلته په قیامت کې چې دین مراد ده یا په دنیا کې دوه صحیح دي الترازی کنا په سورې فجر کې کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم وای کله چې د ازمکه چې دنو ریزه ریزه شي ټوکلي ټوکلي شي او ملائک برا کوزيږي او الله تعالی برازي ملائک چې اولنې اسمان وچاودو ملائک برا کوش دویم اسمان به وشوي داغه ملائک برا کوشي دغه شان د دریم د سلورم د پنځم د شپږم د وم بیا په اخر کې هغه اوچتي پرشتي چې عرش چې د الله تعالی نیولې دی او بار کړی دی عرش بچ دی نو هغه براوړي د حشر میدان ته او په حشر په میدان کې به داخله چې دین راجمي او حساب به نه شروع کیږي تفسیر ابن کثیر دلته هغه وګد حدیث راوړی دی کم چې د شفاعت حدیث دی دې خلکو د ازرونه به دې مړی ته چې دین راشي او خلک بلار شي په آدم علی السلام پسې آدم علی السلام ته وایي چې تا اولنې انسان چې الله تعالی په خپل لاسونو باندې پیدا کړی تا الله ته وایي چې دا حساب شروع شي هغه وایي زندان شم کوله بیا په نوح علیه السلام پسې بلار شي هغه به وایي زنه شم کوله بیا بلار شي په ابراهیم علیه السلام پسې هغه به وایي چې زم نشم کوله موسی علیه السلام پسې بلار شي هغه به وایي زنه شم په عیسی علیه السلام پسې ابو ته بیا نبی علیہ السلام مخی نبی علیہ السلام پسې داخله راشي نبی علیہ السلام به وایي چې زره دی لایق یم او د الله تعالی ته به د عرش د لاندې به چې دني سجده وکړي اوږده سجده به وکړي او د الله تعالی حمدونه و په هغه سجده کې وایي بیا به ورته الله تعالی وایي چې سر اوچت کا او وس چې دی نو شفاعت کوه نو حساب به نه شروع کېږي دا حساب چې شروع کېږي دا په شفاعت د نبی علیہ السلام باندې چې دنو شروع شي دا اقا وخت چې دنو مراد ده نو بیا به دا خلک ارمان کوي چې مونږه اسلام راوړی وی ایمان هم راوړی وی خو بیا هلته څه پیدا نه ورکوي نو په دې کې دې خلکو ته زورونه ده چې په اسلام کې نه داخلېږي
هل ينظرون انتظار نه کوي دیو په ایمان راوړو کې الا ایاتهم الله مگر د دې چې راشي دیو ته الله تعالی په ذلل من الغمام پسورو د وریزو کې والملائکه ملائک راشي وقضی الامر او فیصله وشي د کار یعنی د عذاب فیصله وشي او یا فیصله وشي د حساب په قیامت کې چې حساب شروع شي وإلى الله ترجع الامور او خاص الله ته ورګرځېدل شي ټول کارونه دا وإلى الله مخکې راوړو ولې مخکې راوړو په دې کې حصر دی د حصر د پاره چې په قیامت کې به امور صرف چې دینو الله ته ورګرځي بل چاته چې دینو امور نشي ورګرځېدل په آخرت کې په دنیا کې هو بعضی کارونه افسرانو ته قاضیانو ته حاکمانو ته ورګرځي او په آخرت کې به ټول کارونه چې دینو الله تعالی ته ورګرځولی شي او دا ترجعون دا په صيغه د مجهول سره ده او پایله په حقیقت کې چې دینو الله تعالی ده چې کارونه به هغه ځان ته چې دینو راګرځي ځان ته راګرځي او دویم په کې دا احتمال هم شته چې په هغه کارونو سره چې مشرکانو به د هغې نسبت غیر الله ته کولو په دنیا کې لیکن په آخرت کې به دیو اقرار وکي چې ټول کارونه او حاجتونه پوره کوونکی څوک دی الله تعالی دی مشرکین بل ته په قیامت کې به داسې ووایي چې هم په دنیا کې د هبل نه او د لات نه او د منات نه حاجتونه او خپل کارونه پوره کول غوښتله او دا اوس پته ولګېده دا ټول کارونه چې دی نو دا پوره کوونکی څوک دی دا چې دی نو یو الله دی بس دا دوه آیاتونه پوره دي فإن زللتم نو کچر تاسو خویدلی د پوره اسلام نه من بعد ما جاءتكم البينات پس د هغې نه چې راغلي تاسو ته ښکاره دلیلونه فاعلموا نو پوه شئ ان الله چې یقینا الله عزیز زورور دی حکیم حکمتونو واله دی هل ینظرون انتظار نه کوي دیو په ایمان راوړو کې الا ان یأتیهم الله مگر د دې چې راشي دیو ته الله فی ظلل من الغمام په سورو د وریځو کې والملائکه ملائک پرشتي راشي وقضی الامر فیصله وشي د کار وإلى الله ترجع الامور او خاص الله ته به ورګرځېدلی شي ټول کارونه یو کس یې وویل